بسم الله الرحمن الرحيم. المامور به فصل. المامور به نوعان: مطلق عن الوقت اول طرف راوړل، ومقيد به. وحكم المطلق ان يكون الاداء واجبا على التراخي بشرط ان لا يفوته في العمر. وعلى هذا قال محمد في الجامع: لو نظر ان يعتكف شهرا له ان يعتكف اي شهر شاء. امر باز شروع او د امر درې فصل تیر شیو، دای څلورم فصل دی. اول فصل کی تعریف د امر شیو او سره دا خبرم کړی و چې معنی د امر چې دا یعنی وجوب، هغه صيغه امر پورې خاص دی او صيغه د امر خاصه ده وجوب پورې. په دویم فصل کې د دې خبره بیان و چې امر په دغه یو اشمانو کې چې د مویل د امر یو اشمانی دی، حقیقي معنی وجوب دی او به مثالونه. او دریم فصل کې چې کوم هغه مرکزی با سوغه دا او چې امر تقاضا تکرار نه کوي، نه احتمال د تکرار لري، هغه دلیل قائم کړي چې امر ولی تقاضا تکرار نه کوي. وزدا د امر څلورم فصل له پدې کې د مامور به انواع بیانې. مامور به هغه چاته ویل کی، هغه حکم ته ویل کی کوم معنی چې حکم امر وشي. مثال صلات مامور به ده، زکات مامور به. نو په کوم حکم باندې چې امر وشي هغه حکم د څه ویل کیږي؟ مامور به. مامور به په دوه قسمه ده. اولا یو ته ویل کیږي مطلق عن الوقت، یو ته ویل کیږي مقید بالوقت. مطلق عن الوقت څه معنی ده؟ مطلق عن الوقت معنی دا کچره دا وقت فوت شي، فوت مامور به نه فوت کیږي. مامور به په څو قسمه نه ویل؟ په دوه قسمه. یو مطلق عن الوقت دا بل مقید بالوقت. مطلق عن الوقت معنی دا کچره دا وقت فوت شي، یعنی مامور به تعلق د وقت سره دا سي تعلق ور سره کې چې دا وقت فوت شي مامور به نه فوت کیږي. دا نه چې مامور به مسفوت شول او ته ګناهګار پاتې شولې، دا څه نه ده. او ځو نمبر د خپل مثال وایي. دیو نمبر د قریص مقید بالوقت. مقید بالوقت معنی دا چې دا وقت فوت شي مامور به فوت کیږي، ته ګناهګاریږي. اگر دې لپاره مثال را روان دی صلات. صلات مقید بالوقت دی، د فجر منځ مقید بالوقت دی، د ظهر د اثر ار یو شي. څنګه چې وخت لاړ شي کنه را وخت له وسار ټیم دی، نو بس منځ به فوت کیږي. او دا مامور چې دی کنه مکلف ته به ګناهګاریږي. به یزم کړه مامور به په څو قسمه شو؟ دوه قسمه. مطلق عن الوقت، مقید بالوقت. دار یو بل حکم بیانې چې کوم مقید بالوقت دا غیر پر څلور اقسام دي خپل وو به ان شاء الله وته وره. المامور به نوعانی. مامور به په دوه نوعه تقسیم ده: مطلق عن الوقت ومقيد به. یو مطلق عن الوقت دا او دیم مقید ده به فوقت باندې. وحكم المطلق تاسو لږ به متوجه شئ. مطلق عن الوقت تعریف خو موږ وکړو کنه چې د وخت سره تعلق وي، خدا سره تعلق نه چې وخت فوت شي. او مامور به به داسې وي د وخت سره تعلق نه. څه معنی؟ یعنی د وخت فوت کېدو سره مامور به فوت کیږي نه. حکم د دې سره حکم د دې زمنګ د جمهور احناف باندې باندې هغه دا چې ايكون الاداء واجبا على التراخي. پدې کې به ادا واجب ای تامان نشته، مامور به ته ادا کا او واجب ای په تراخي سره به واجب ای. تراخي معنی دار چې په الحال نه د واجبہ، تراخیر عمر پورې ادا کول شي هغه پورې جایز ده. او بعض علما وایي چې نه علی الفور واجب ده، په الحال ډایرکټ به ادا کې کروس سره کړه ګناهګاری کی. اب دې کې ټول اتفاق دی کروس سره کړه بهم قضا نه ده، ادا ده. ټول وایي چې بهم ادا ده، خو صرف د اختلاف بده کې چې په الحال دی ادا نه کړه ګناهګاری کی کنه ګناهګاری کی. لازم جمهور احناف وایي چې نه ګناهګاری کی، واجب علی التراخی ده، په الحال نه ده واجب. او امام کرخی سے وایي چې نه علی الفور واجب ده، کروس سره کړه ګناهګاری کی. ته ویل بده کې اختلاف نشته دی، کروس سره وکړه به هم ادا ده، دی باندې ټول اتفاق دی. وګورئ مثالونه بیانې کا. وحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراخي
حکم د مامور به مطلق داده چې یکون الاداء وجبی بعد واجبا واجب وی ال تراخی سرا بشرط ان لا يفوت في العمر خو شرط د تراخی داري چې فوت نشي په عمر کې. ها که عمر کې فوت شولا نبی صلی الله ګناګاری کی کله به ګناګاری کی شکل په عمر کې او داسي وخت ته سره ورسیږي چې مامور بیا دا کول باندې به قادر نه نه به ګناګاری کی دا وخت کې دغه نه مخکې نه ګناګاری کی. وعلى هذا قال محمد في الجامع لو نذر وصل مثالون بیانې امام محمد صاحب جامع کبیر کې لیکلي دي یو سړي نظر ومنلو زب اعتکاف کوما یومش یاد کړل مطلقه وا مقید بالوقت نکړل هغه جایز ده کوم میشم چې اعتکاف نشي نیولې شي. یو سړي به زب یومش روجي نسم معین نظر ونه مني مطلق نظر دا جایز ده چې کوم وخت کې روجي نشي نیولې شي وي شي کوم میش شي کدا مطلقا الوقت ده کنه موږ وګورئ چې ویل مطلقا الوقت مبارک حکم ولا څه ویلو چې دا علی الفور نه د واجبات څه ټیم کې چې وغړی نیولې شي کوم میش شي پاغه میش کې روجي نیولې شي. وعلى هذا قال محمد في الجامع بجامع كبير کې محمد سبلی کړي لو نظر يسري نظر منلو ان يعتكف شهرا دې خبرې چې اعتکاف به میش کوي له دربار جایز ده يعتكف اي شهر ان شاء چې اعتکاف وکي کوم میش شم ده خو خوي ولو نظر او کده نظر منلو ان يصوم شهرا چې روزه بني سيومش له دربار جایز ده يصوم شهر ان شاء چې روزه ونی سي کوم میشم چې خو خشي. وفي الزكاة وصدقة الفطر دا خبر وشو کنه المذهب المعلوم انه لا يسير بالتاخير مفرطا اوس دا خبره کوي په زکات کې صدقه فطر کې عشر کې مذهب معلوم مطلب صحیح مذهب دا دی چې دام واجب علی التراخی دي. زکات مطلق عن الوقت نه دی چې مطلق عن الوقت نه فی الحال نه دی واجب کې نصاب د برابر شو کال به تیر شو کله چې ادا کی ادا کول شي. همدغه شان صدقه فطر دا مطلقا الوقت ده چې مطلقا الوقت ده فی الحال نه ده واجب کله ادا کې ادا کول شي. عشر چې په لسمې سبق فصل کې چې خلک ور کوي یا شلمې سا دا مطلقا الوقت ده سټیم چې سړی وغړي ادا کول شي. دویم دا کچري زکات نصاب سړي سره برابر شو نصاب او کال به تیر شو او زکات له نه ودا کړي نه ګناګاری کی کا فی الحال دا کول واجب نه دي خو یو د ټول مال هلاک شو نو زکات هم ته ختم شلو وینه شولې بي. دویم نمبر عشر بلازم شوی عشر او ادا کړه اعلان نو ګلانګار خو نه دی کنه یو دم ټول فصل خراب شو ضایع شو وسوځیدلو څه چلم په وشو نو بس او شرم ته ختم شو وای شي به خبره مانی خدا تفریح اصل کې په بل صورت صحیح جوړیږي ته متا سلوک ګوري. وفي الزکات وصدقه الفطر فزکات او صدقه فطر کې ولوشر او عشر کې المذهب المعلوم مذهب معلوم دار چد نو لا يسير بالتاخير مفردا سړی په تاخير سره مفرد نه ګرځي ولی دا مطلقاً الوقت دا او مطلقاً الوقت که څوک فی الحال دانی کی مؤخره کی ګناګاری کی نه مفرد مطلب ګناګاری کی نه فإنه لو هلك النصاب وسقط الواجب اوس کچری نصاب هلاک شي واجب بساقطيږي دې تعلق دې دوه سره دې لو هلك النصاب سقط الواجب واجب بساقطيږي. زکات او عشر سره دې صدقه فطر سره دې دې مطلب څه دې ملي سلک بر وګوري همې ته وختي ویلو کچری مال هلاک شي نصاب پورا شوه دې کال به تیر شوه دې خو مال هلاک شو زکات ختميږي اوس زکات در معنی دی واجب. همدغه شان فصل هلاک شو عشر ختميږي او که صدقه فطر کې دا کارو شو چې وخت تیر شلو مال هلاک شو صدقه فطر نه ختميږي بعد کې وینه شوی خبره دې اصل بنیاد چې هغه بل مسله ده چې کوم کې قدرت میسره شرط دی او بشا کې قدرت ممکنه شرط دی دا برابر راشي ان شاء الله. نو په عشر او په زکات کې قدرت میسره شرط دی. قدرت میسره معنی دار چې اسانتیا هم پکې وي قدرت به وي هغه سره سره بچم وي اسانتیا هم وي. نو په زکات کې نفس نصاب دا قدرت دی او کال تیر دل په قدرت میسره دی. دغه نو عشر کې نفس طاقت په زراعت باندې دا قدرت دی قدرت ممکنه دی
او به چې فصل وشي سم د قدرت میسره ده اب موږ دراشي کا او قدرت میسره کې حکم دار ترڅو پورې چې دغه یسر وی حکم بم وی او که یسر ختم شي حکم بم ختميږي لکه نصاب د زکات هلاک شو یسر ختم شو او زکات څنګه ادا کی چې یسر ختم شو بس حکم د زکات بم څه کیږي ختميږي او که عشر فصل هلاک شو نو یسر ختم شو چې یسر ختم شو عشر هم څه کیږي ختميږي نو عشر ختمېدل په هلاکېدو د فصل سره یا زکات ختمېدل په هلاکېدو د نصاب سره دا ولې ختمېږي دا د قدرت میسره حکم چې هغه نه موجودیږي شرط هغه څو حسامی کې وایي ترڅو پورې چې یو سر قایم وي حکم هم قایم وي چې یو سر ختمېدل حکم هم ختمېږي پاتې شلو صدقه فطر په هغې کې دا حکم نه دی لکه هغه په قدرت ممکنه باندې مشروط دی نه په قدرت میسره باندې او قدرت ممکنه کې که دغه یسر ختم شي که یسر یو کني هغه حکم بهر حال موجود وي ما په خبره پوه شوې هستې که نه وفي الزکاة وصدقة الفطر خجي فإنه لو هلك النصاب وكشري هلاك شي نصاب سقط الواجب واجب بساقطيږي او دې تعلق تاسو ول چا سره د زکات او عشر سره دی صدقه فطر کې نصاب هلاك شي هم درمای نه ختميږي ښا خو جبر ټیم تیر شو به رست هلاك شي به نه ختميږي کله نختر د ورځې نه مخکې نصاب نو بس به خو صحیح د صدقه فطر سره لازم نه دی به والحانس اذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم بل مثال ونیسه یو سره حانس شو تاسو بدر چې سره حانس شي اول باغ غلام آزادای دا څه وکنه او غلام نه به کفاره بالمال ورکی کفاره بالمال څنګه دی اولنا کفاره بالمال خو غلام هم دی غایات څنګه دی فتحرير رقبه فمن لم يصيام دانا دوم سفاره کې شری اقدتم فكفاره اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتم وتحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ليس بدي كفاره يمين کې څلور قسمه کفاره ته استفاده مکمل څلور جوړيږي کم دي لس مسکینان ته روټي ورکول یا کپڑے ورکول او یا غلام آزادول کدا نو به بدري ورځې روزي نيسي پر لبسي څلور قسمه شو کنه اصلا دو قسمه دي یو کفاره مالیه ده اولنی درې دې درو کې کم خو خی کولای شي اول بدا کې کبه دې درو باندې طاقت رانه شو د درې وړ کفاره مالیه دي به ودا څلورم قسم چې کوم دی به ودا کې یعنی روزه به شي روزه چې دا کفاره بدنیه ده او د غدرې شي نه لس مسکینان ته روټي ورکول یا خورا کپڑے ورکول یا غلام آزادول دا درې وړ کفاره مالیه دي پدې کوم قدرت میسره شرط دی څوک به شرط دی قدرت میسره او دا زمونږ دا حکم مرسله کې چې مطلقاً الوقت دی صلاح حانش شو او د اراده دار ازلس مسکینان ته روټي ورکوم یا کپڑے ورکوم یا غلام آزادوم فی الحال په نه دی واجب مونږ ویلو کنه مطلقاً الوقت قال التراخی نو کورستو کوي نو ګناګاری کی پاینه شی خبر مانی غلام نه آزادې وای رسته به آزاد کما لیټ شو بکې نه ګناګاری کی مسکینان ته روټي ور کوي او ته کپڑے ور کوي بدی مان او رستو کوي لیټ کوي نه ګناګاری کی خو کچري مالی هلاک شو غلام نشه آزادول پیسې نشته ور سره مثال غلام ورسو مړ شو اس مسکینانو روټي طاقت نشته کپړو طاقت نشته نو قدرت میسره دی خبر دی کې چې یو سر ختم شو دا حکم ختم شو اوس وروجي لراشي یګي په دې معنی ها به بل خبره ده روجي له خبره رااله درې ورځې روجي ولا او یو روجي ومني ولا واپس ته نصاب مالک شو مال مالک شو اوس بچ کوي او بس بغلس مسکینان ته روټي ور کوي یا کپڑے دلته دوباره وری ور کوي زکات کې دوباره مال راشي زکات نه مال یو پر هلاک شو زکات ختم شو که دوباره سره د مال مالک شو یو د مولچات 2-3 لک روپے ورکړي به په زکات نه دی واجب دی وجه سره اب ان شاء الله وسامي کیوي پدې یمین کې چې کوم اس مسکینانو ته به کوم روپو کې روټي درمانه لازميږي یا کپڑے دغه روپۍ مقرره معین نه دي په زکات کې معین دي نو چلته پر معین شي علاق شو خبر ختم شو دوباره را لیبل دي او په دې کې معین نه دي کنه دي کم وخت پیسې راتلې بس ها دا کفاره به ورکه پدې نه ځواب خبر پوه شو لیکم
والحانس حانس اذا ذهب ماله کله چې مال لال شمال هلاك شي وصار فقيرا فقير وګرځيږي كفر بالصوم هغه کفاره مالیه ختم شول اوس به کفاره بالصوم ور کوي ولا هذا لا يجب قضاء الصلاه في الاوقات المكروهه ولا تفريع اور مريسم اتش تفريعات دي په مطلقاً الوقت باندې کا چې یو سړی نمونز قضا شو منز وس قضایي منز شي کوي قضایي اوقات مکروه کې نشي کولای ځکه مريسم قضایي منز مطلقاً الوقت دی دې پر وخت نه مقرر سارون دې قضا شو وس ټیم کې نو کولای شي وخت ولنه دې مقرر چې نه مقرر په تراخی باندې ته ګناګاري ګنا نو په اوقات مکروه کې ولي کې مطلب دا دی چې سار منځ قضا شو اوس د نور خطو وخت دا خو مکروه وخت دی کنه په دې کې ولي کې ولي تراخی خو جایز ده تعالی رسو کې کنه خیر دې سی وخت ته واړو دویمه مونږ ویلو او رسو برادر راشي کړه خبره چې کله سبب کامل وي نو مسبب هم سوي کامل وي نو چې کله وخت تیر شي دا مونږ روانه ده خبره نو مکمل وخت سبب وي سار مون دې کنه دا سر مون در قضا شو دا ټول وخت سبب دی او دا وخت کامل دی لہذا چې دا منځ ادا کې کامل به ادا کې په اوقات مکروه کې نشي کولای سبب چې کامل وي مسبب هم صحیح دا کامل وي اگر ته اوقات مکروه کې ادا کې نو سبب کامل له مکمل وخت او ادا چې کې نو هغه ناقصه کې را ټیک نه دی ښا خپل صورت باندې پوه شولې خپل مې چې ته بګي ویلو چې موږ د خپل سبق سره ولګو د خپل اصل سره ولګو غدا چې مطلقاً الوقت دی تراخی په کې منع نه ده چې نه ده منع اوقات مکروه کې ولې کې تراخی ته واړه وکنه دا وکم د ازمنګ د اصل سره وداو تفریح برابر شي کا وګورئ ولا هذا بنا بدی باندې چې الګ دا مطلقاً الوقت دی تراخی په کې منع نه ده لا يجب واجب نه ده قضاء د صلات اوقات مکروه کې لانه لما وجب مطلقاً ذکر شکل دا قضا مطلق واجب شولا نو وجب کاملا ولا دا غبل تاړولې دی خبره ګرانه کړې ده هر کله چې واجب شولا مطلقه نو وجب کاملا کې به عبارت محذوب روباسي کا دغه دا د وخت نتیره شو ټول وخت سبب شو ټول وخت سبب شو نو سبب کامل شو چې سبب کامل شو نو څه شلو قضا دا واجب هم شولا کاملا چې سبب کامل شو واجب هم شولا کاملا فلا يخرج عن اللهدتي اصل د خپل فریضین نوزي بيدا ناقصي چې ناقص طریقې ادا کی فيجوز العصر عند الاحمرار اذان عمرې سے اوس مازیګر مونږ کې یو سړی د احمرار په ټیم کې کوي کولې شي د نور سر شوی د مکروه وخت دی ادا کولې شي قضا نشي کولې ادا ولې کولې شي اگر دا خبره به ان شاء الله مونږ کو قیاس کوم کړي وک سوچ مرتي چې کله سره مونږ ادا کوي په ادا کې ادا کول له شان مخ کې ټیم چې دغه سبب وي مازیګر مونږ چې د کله ادا کوله دغه ورځ مونږ کو کله چې الله اکبر تکبیر تحریم ویل دین لږ شان مخ کې ټیم دا سبب او دغه سبب ناقصو لہذا ادم ناقص ټیک وا او که قضا کوي نو به غفرونه مازیګر مون ټول سبب دی هغه کامل دی وس نن مازیګر پر مکروه وخت کې کوي دا ناقص نه شي کولای نه پوهیږي ولا يجوز قضاء پکې نه جایزه وان الکرخی امام کرخی سے دا خبر گئی چې کم مطلق عن الوقت دی اغا امر الفور واجب دی خطا استماو سمره اختلاف ویلی و چې هغه صرف او صرف په څه کې ګناګاری دو کې ده چې سړی روستو کې ګناګاری کې کنه امام کرخی سے وی ګناګاری کې موږ احناف وی جمهور چې نه ګناګاری او دغه خبره چې بده ټول اتفاق دی چې تراخی باندې چې تراخی سره ادا کوي نو به هم ادا د قضا ادا وای شو لپی وان الکرخی ان موجب الامر امام کرخی سے وی موجب د امر چې امر مطلق چې اغه وجوب دی علی الفور فی الحال به واجب وي والخلاف معه امام کرخی سے سره دا کوم خلاف زمونږ دی کنه دا صرف په وجوب کې دی باقی به دې خبره کې اتفاق دی ګوره دوه شینو کې اتفاق دی یو کورس چې ادا کوي ادا د قضا نه ده دویم فی الحال ادا کول دا افضل دی په دې ټول اتفاق دی والخلاف معه خلاف امام کرخی سے سره په وجوب کې دی ولا خلاف هیڅ خلاف نشته ور سره به دې خبره کې چنن المسارات للاتماری مسارات جلتی کول الى الاتمار امر باندې عمل کول د فارا مندوب الیها د مندوب الیها الى المسارات مسارات ته مندوب دی مطلب غره ده واما المؤقت فنوعان نوع يكون الوقت ظرفا
لږ بر وګورئ مولوي صاحب اوس موقت بیانوي موقت مطلب مقید بالوقت دې معنی سره که چېرې وقت فوت شي مقید بالوقت معنی دا ده که وقت فوت شي مامور به فوت کیږي مامور به او دا کم مامور چې مکلف دا ګناهګاریږي په دې معنی دې مثال لکه روزه درنه تیر شول اختر او تاونه نیولا مونږ ټیم تیر شو تا مونږ نه کړو دا ول دا وې د دې دوه قسم دي دوا الان کې نور کې څلور ذکر کړي او سامي کې درې ذکر کړي خو اصلا څلور دي کا مقید بالوقت څو اقسام دي څلور ازي اول نمبر کوم یو دا د باسانته معنی ویل دا اول نمبر هغه چې وقت ور ظرف وي ظرف وقت ور لسوي ظرف معنی دا چې دا مامور تاسو لږ سوچ وکړئ د جمعه زمنګ لپاره ظرف دی موږ یو خاص ځای کې ناس سي باقي ځای موږ نه زیاتی پاتې دي ظرف دې ته ویل کېږي ظرف چې هغه کې مضروب زی شي او بیم په ظرف کې وسعت وي د مضروب نه سیوام په کې زی وي اسی دا کنه اگر مثال په تور باندې منځ که څوک صحیح طریقه باندې ادا کوي زیات نه زیات 10 منټه کې لګي او د هر یو منځ وخت د 1 غنټه نه کم نه دی دا باقي 50 منټه دي کم از کم دا زیاتی پاتې شو نو صلات د پاره وخت سره ضرب دی دا اول نمبر مقید بالوقت کې هغه صلات دی چې وخت دی لپاره سره ضرب دی د پلنډو معنی ویلا وسامي کې وی وخت ورله ظرف هم وي وخت ورله شرط هم وي وخت ورله سبب هم وي وخت ورله ظرف وي د لپاره د مؤدا وخت ورله شرط وي د لپاره د ادا وخت ورله سبب وي د لپاره د وجوب یعنی دا وخت دا واجب راولي دا ولا سبب دی شرط دی چې وخت څو بر نه راغلی هغه بر مون نشي کولای څو بر شرط نه موجود شي مشروط نه راځي کنه او په انتفاع د شرط سره انتفاع مشروط راځي که وخت لاړې نو بس به منظم لاړې ده به او ظرف لهم دی ځکه چې منځ ادا کې به کې زیاتی وخت پاتې کیږي دې حکم سره دې درې حکم بیانې لګورته وګورئ واما المؤقت ارچ مؤقت دی یعنی مامور به مقید بالوقت دا فنوان دي دو قسم دي نو یو قسم يكون الوقت چې وقت ظرفا للفعل وقت ضرب د فعل لپاره وي ماده تر ظرفیت معنی ویلها هغه شکل کلی دا وتفسير ظرفيته الوقت ها هنا ان يكون الواقع وما امكان ان يفضل عن اداء الفعل مضروب په ضرب کې واقع شي خدا په کې امکان موجود وي چې دا ضرب د مضروب نزيتی شي زيتی وایي به خبره حتی او دا شان سبب د وجوب د پاره وي شرط د ادا لپاره وي حتی لا يشترط استيعاب كل الوقت تر دې چې شرط نه دی استيعاب د هر ټول وخت بالفعل په فعل باندې ملي دا تقریبا یو حکم دی خو ځدته حکم نه دی جوړ کړي چې کله وخت د صلات د فار ضرب شو نو ضرب کې دا لازم نه ده چې مضروب بټول ضرب نشي دا کې نه ده لازم چې نه ده لازمه نه ده لازمه چې مونږ باندې ته ټول وخت غیر کې وای نه شوی خبره دا یو حکم شو خو دا حکم نه دی ویلې دینه سیوای درې حکمونه ول ذکر کړی دي اګه تاسو صدا مرګري کې څلور حکمونه وشي یو حکم څه شو څنګه چې ضرب لدانی ضروری چې مضروب د ټول ضرب راګیر کې د قشان صلات لبرانی ضروری وقت صلات لرا چې صلات باندې ټول راګیر کې وګورئ حتی لا یشترط تر دې چې شرط نه استیعاب کل الوقت راګیر ول د ټول وخت بالفعل په فعل صلات سره ک صلات روالا ومن حكم هذا النوع وصل حكم بياني دري حكم بياني دا اول حكم ده شان وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل اخر وليس ضرب حكم دار چې بده کې ته بل واجب شي ادا کې په دې وخت کې نور ساده کولای شي ځکه وخت زیاتی دی کنه بل به ادا کولای شي یو سری د 2 رکعات او 4 رکعات نظر ومنور دا به کوم مسفخیم کې دا نظر یې صحیح دی ښا ځکه فرض مون بم کې نظرم به کې چې وخت شته نظر پکې بل واجب پکې زیږي ور سره ومن حكم هذا النوع الذي نوع حكم دار چې وخت ور لزر پی چنه وجوب الفعل واجب والد فعل چې فيه بده وخت کې لا ينافي دا منافي نه دي وجوب فعل اخر چې واجب دي چې فعل اخر فيه بده وخت کې بل فعل مراشي نه پیږي ملي شه من جنس دي جنس نه مثال د مون د جنس نه نفل مون نظر مني حتى لو نظرك يصلي نظر من يصلي چې زمونږ کومه قضا وقضا رکعت رکعتونه په وخت ظهر د مسفخین په ټیم کې لازم او لازميږي
ومن حكمه أن وجوب الصلاة فيه لا ينافي صحة صلاة أخرى فيه حتى لو شغلا. دا دویم حکم چې اوس بیانې دا تقریبا د اول تتمه ده ښه. دا دویم حکم جوړ کړي هغه څه دی؟ د دې حکم دام دی چې په دې کې مضروب په دې ضرب کې واجب وي. واجب مثال په تور باندې دا صلات په دې وخت کې واجب دی. ظهر په وخت کې ظهر منځ واجب دی. عصر وخت کې عصر منځ واجب دی. دا منافی دی نه دی چې بل مونږ دې په کې زین شي. نمخ کې کلیه په تور باندې ویلې وسو جزئی په تور ویلې مخ کې څه ویلو چې دې ضرب کې بل مضروب زیږي. دا کم مضروب چې پکې لري دا نه تقاضا نه کوي چې بل مضروب دې فکر نشي. دلته اوس یو جزئی مثال سره وای کني دا مغه یو حکم دې که سوچ مې ورته خیر هم دې کنم دې نو کدا دواړه یو کوه مخکینه ځان له حکم کو نو به ډیره مزه وکي درې به صحیح جوړ شي کا. نو ګوره جزئی سره مثال بیانې نو حکم وېدار کې چره منذر معنی لازم دی ماسپخیم دی مازیګر دی نو که یو بل منځ نظر پکې کې بل مون په ځان واجبې نو دا منځ دغه منافی نه دی. ان وجوب الصلاه فی واجب والد منځ په دې وخت کې لا ينافي منافی نه دی صحت صلات اخرى صحت صلات اخرى لرا فی په دې وخت کې حتی لو شغلا کې وسله راگیر کې مکلف جميع وقت ظهر ټول وخت ظهر راگیر کې لغیر ظهر يجوز د غیر ظهر لپاره دا جایز وي. څه معنی ولې څه یو سله ماسپخیم مون نه کوي په نفلو کې یا واجب اخر د مخ کې کومونځ پاتې دي هغه کې دا ټول ماسپخیم مونږ راګیر ټیم راګیر کو یو بجې ټیم داخل شو او دونی مې پورې ټیم ټول دو څلور رکعات او څلور رکعاتو کې دا وخت ضایع کو ټول او اصل د زور مون چې وغه پرې خودلو دا به جایز وي کا. باقی پاتې شول ګناګاری دل هغه په دې باندې دي چې دا زهر مون دی ولې پرې خودل په دې به ګناګاریږي. دا جایز دي چې هغه وخت په ټوغه مونږ کې راګیر کو دا جایز دي. تاسو ما په خبره پوه شولې کنه یو پر جایز وي به څه وي ناجایز ورمړي چې مونږ ول جایز دي. جایز معنی دا چې د سړي په څلور رکعاتو نفل کوي یا بل یو فرضي مون په قضا پاتې او پاغه باندې دا ټول وخت راګیر کو دا جایز ده. مونږ چې ګناګاری دل یا د وخت په دې باندې د شتانه د ماسخي مونږ ولې پاتې شو به ګناګاریږي. لو شغلا کچره سره مشغول کی جميع وقت ظهر ټول وقت د ظهر لغیر ظهر د پاره يجوز جائز بوي بر لیکري غیر الظهر وان اثم بترك الظهر اگر کو ګناګاری کی به خبره چې ظهر ولې پرې خودلو ظهر ده کنه ظهر هم لا توي ظهر. ومن حكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة بل حكم ووري مرسف دای مستقل حکم دی اسامی کې هم دا حکم سره بیان کړي. توجه نیت مستقل دی له پکار دی چې کله کوم مأمور به د پر وخت چې ظرف وو مستقل نیت ول پکار دی. نیت کوم ځکه ضروری کله چې نور احتمال وي چې کله د ګڼ شي احتمال وي ستا په یو مراد وي دغه به نیت کې اوس دی وخت کې د دې مونږ دا مونږ په کېږي قضای مونږ په کېږي نفلی مونږ په کېږي کنه کېږي نو د ډیرو مونږونو احتمال پکې دی. صرف دا ویل چې مونږ کوم دا کافی نه دي فرض مونږ کوم به ور سره وي پوه نه شو خبره مانی نو نیت پکې شرط دی ښا وګورئ د لکشر اوس روزه کې روزه نه سم دا کافی ده تکالته د نور د روزه د شته ټول وخت راګیری نو فرضي روزه ویل دا ورسره ضروري نه دي دا به ان شاء الله وو. ومن حكمه حكم ددي مامور به مقيد بالوقت چې وخت ولا ظرف یې غدا دي چې ان ولا يتعدى المامور به مامور به نه ادا کیږي الا بنيه معينه مگر په نیت سره ادا شنه چې معین نیت بوي ولي لان غيره ذکر غیر مامور به چې کلوا نفلی منز یا قضای من لما كان مشروعا هر کله چې مشروع په وخت کې لا يتعينون دا کوم چې مامور به لا دا متعین نه دی هو بل نه متعین کیږي هو بالفعل دا مامور به په فعل صرف په منز کول سره نه متعین کیږي بلکې اول نه به چې فرض کوم یا نفل کوم نه به وان ضاق الوقت اگر کو وخت تنگ وي نه دا اعتراض باندې کې مثال په وخت کې 3 منټه پاتې دي دې کې صرف فرض کیږي نفل خو نه کیږي کنه قضای منز سره بل نه کیږي به هم احتمال شته ولی نه کیږي کدا پرې دا کې هم کیږي به هم نیت کې اگر کا وخت تنگ شي ولی لان الاعتبار النیت و زکا د نیت قانون دار چې نیت لاله اعتبار ورکول کیږي به اعتبار المزاحم کله چې دې مقابل ور سره موجود وي اوس مقابل شته کړه وقد بقيه المزاحمه او مزاحمه باقی ده عند ضيق الوقت وقت تنگ شي هم
والنوع الثاني ما يكون الوقت پوه شری مری چې په دې نور به ان شاء الله به